نننی بیان هم په دغه سفر آخرت د نبی له صلوات و سلام باندې هغه باقی حصہ مشتمل ګرځو. رب لا یزال دغه مخکینی او دا وسنی بیانونه اې الله تعالی د خپل رضا سبب وګرځي. نبی له صلوات و سلام چې کله د حج شریف نه واپس شو نو دغه باقی مانده ورځې د ذوالحجې او د سفر او د محرم د نبی له صلوات و سلام په مدینه منوره کې تیرې کړې. د سفر په آخري تاریخونو باندې یا د ربیع الاول شریف اول تاریخ باندې بنابر اختلاف الروایات د نبی له صلوات و سلام مبارک هغه تبه چې کومه دی شروع شوه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه یو ورځ ورننوتم نبی له صلوات و سلام ملاقات ته چې لاس په نبی له صلوات و سلام مې کېښود او مبارک صلی الله علیه وسلم ډېره سخته تبه وه. ما عرض وکړه یا رسول الله تاسو ته هم دومره سخته تبه راځي؟ نبی له صلوات و سلام راته وفرمایل هو زه هم ستاسو د یو کس په شانته بیمارېږم. بیا ما عرض وکړه یا رسول الله ولک به الاجرین تا ته په دې باندې څه اجر شته؟ مبارک صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې هو څومره چې د انسان یو مرتبه بلندوي د الله په نزد د باندې مصائبو دا هم ډېر زیات وي او د هغې اجر ورته هم بیا زیات وي د عامو خلکو نه. او حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لاس کېښو دومره سخته تبه وه دومره ګرمایش و چې ما دا خپل لاس په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نشو کېښودی زیاتې ګرمایش ته لاسه. او بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سخته کتلې ده د دې نه وروستو که هر انسان ته ځنکدن به و سخته به وه ما به په هېڅ باک نه ګاڼه ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېره سخته ما کتلې وه. او مبارک صلی الله علیه وسلم سره خوا کې یو پیاله پرته وه هغه پیاله کې به اوبه وي مبارک په کې د خپل لاس ورکته کړل به یې لامده کړل د خپل تندي باندې به راښکودل چې دغه یخوالی د اوبو د بدن ته ورسېږي دا تبه کمه کړي او یو کپړه ورسره وه هغه کپړه به مبارک په اوبو کې کېښوده او به یې لمده کړه به د سر باندې به یې واچوله نو څه وخت پورې به یې ټینګه کړه په دې سر څه وخت به یې لرې کړه د سر نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آخري وخت کې چې فرمایل به په طور د تعلیم به خپل امت ته دا ډېر فرمایل چې الله تعالی دې په یهودیانو باندې لعنت ولېږي ځکه دوی د خپلو انبیاو قبرونه مساجد ګرځولي دي او قبرونو ته سجدې کوي. الله دې په دوی باندې لعنت وګرځوي. او بیا به فرمایل چې زما قبر چې دی دا به د ګڼې او د میلې ذریعه نه ګرځوئ. یو صحابي مبارک فرمایي زه مدینې منورې ته لاړم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تپوس په غرض باندې چې ورننوتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
خبرې نشوې کولې د ډېرې زیاتې تبې د وجې نه خلاصې بره کړه او اسمان ته یې وکتل د دعا په شکل کې او بیا لاس په مخ باندې راښ کودل ویلې زه پوه شوم چې نبی علیه صلات وسلام ما ته دعا کوي دغه وختونه به دغه تبه باندې تېرېدل مورخین فرمایي 14 ورځې نبی علیه صلات وسلام په دغه تبې په حالت کې تېر کړ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ ډېرو خبرو باندې به فخر کو چې ماته الله تعالی ډېر امتیازي شان را کړی دی یو خبره چې هغه اخر وخت کې د فخر غړنه عبیدا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح ته قبض شو ابو مبارک صلی الله علیه وسلم دا سر زما د مری او د غیب په منځ کې پروت دا به ډېر د فخر خبره کوله او دویم به دا فخر ډېر غاڼه چې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې کله رانه وته په نبی علیہ السلام د سره په لاس کې یو چوکا ور سره وا چې هغه لمدا وا یعنی وچه نو آشنا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته قتل حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې ما دا فکر وکړ چې نبی علیہ السلام دا خوخه غني چې دا لخت نه سزا مات کړی چې مبارک صلی الله علیه وسلم د مسواک په شان ته استعمال کی ما دا خپل رور عبدالرحمن ابن ابي بکر نه د لخت راواغستل صحیح سم احترامات کړه خپل خلی کې میواله زکه لګه سخت او چې نرم شي او ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ور کړل هغه مبارک په مسواک په ځای استعمال کړه او فخر به میداو چې اخر وخت کې زما لاړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاړو سره ملګری شو دا به فخر سره کوله او یو بل موقع کې چې دا موقع نو بل یو موقع د ژوندۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مسواک شریف راکړ چې دا یو سوین ځای به ما ته واپس راوړه پیراغه مسواک ما ویول په ځای د دې چې ځای مخ کې وینځما به ما خلی کې وهاله د پاره د دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاړې مبارک وسلګېدلې دي چې هغه زما بدن تراشي تبرک بدی باندې حاصلو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله رب العزال تا هغه منظور شوله او هغه ورځ را ورسېدل دغه سختو باوجود چې مبارک صلی الله علیه وسلم پکې دنیا نه سفر کوي د آخرت په لور اخر وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا فرمایل چې علیکم بالصلاۃ پتا سو دې منځ لازم منځ کوي او کوم وینځي چې دی دغه وینځو خیال خاطر کوي د دې سره د خیرګړې معاملې کوي دا الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې حالات کې ادا کول راوی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیلا د دې مړی نه د आवाज راخته مونږ وکیله اله پوهیدو چې مبارک دسه وای او آخری الفاظ چې مبارک یادای نو مبارک فرمایي اللهم اغفر لي وارحمني یا الله تبارک وتعالى ما تعفو کی یا الله تعالی ما باندې رحم وکي او بل یو روایت کې راځي مبارک کو صدا سے فرمایل ان للموت لسکرات یا الله بشک د مرګ د پاره ډېری سختۍ دي خدا سکرات او دا سختۍ خدای ما باندې آسان کی او بار بار پیدا وجب مبارک راتل چې اللهم غفر رفیق الاعلى یا الله دغه مقام
چې مقام د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین دی او جنت کې یو مقام دی الله دې تما ورسي بس چې کله هم د الله تبارک وتعالى د طرفه هغه وخت مقرره چې بنا بر روایت اختلاف د روایت مورخین لري یا دویم ربیع الاول یا اول ربیع الاول یا لسم ربیع الاول او یا دولسم ربیع الاول د ګل ورځ د صاف په ټیم باندې انا لله و انا الیه راجعون نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې فانی دنیا نه دار بقا ته تشریف یوړو اور ایو فرمای حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې د روح خطو سره تاسو خوشبو را خورش و چې د مشک او د زعفرانو تاسو خوشبو مان دلیدلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روح د جدا کېدو په وخت باندې کوم خوشبو را خورش و حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمای چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لاس کې خو په دغه وخت هغه لاس چې ما ورستو بیا په خوراک څخه کم کړی دی انزله مې هم دی او داس مې هم کړی دی والله هغه خوشبو زما د لاس نه تللی نه ده اقشن خوشبو به روانه وه داسې خوشبو شوله به چپ چاپېره دا مبارکه فرمای زما د غی کې پروت و سر یې زما د دې مرۍ سره لګېدلی دی دې درمیان کې پروت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راننوت او دا ورځ مې درته هم یاده کړله او څه لږه مختصر خبره به پې بیا وروسته وکړو هم د ګل ورځ وه د ساخ ټیم عمر فاروق رضی الله عنه راننوت او وارث صلی الله علیه وسلم باندې پرده پرته وه عایشې رضی الله عنها پې اچولې وه د دې پرده بره کړه ویې کتل نبی علیه الصلاة والسلام بېهوشه شوی دی او داسې سخت بېهوشه دی د سره دوه کسان نور ورسره و دی ته واپس شوی دا بېهوشي ته کله لاړه شي بیا به راشو چې دی دروازې ته رسېږي صحابي بې غږ کوي کم شي هلته ولاړو ای عمر نبی علیه الصلاة والسلام دنیا نه رخصت شوی دی بېهوشه نه دی عمر رضی الله عنه دا دروازې نه آواز کوي کذبته دروغ دی ویل د الله رسول نشو وفات کېدی عمر رضی الله عنه مبارک بار ته وویل ډېر سخت خفه دی توره په لاس کې راواخېسته ویې که چا وویله چې د الله رسول د دنیا نه پرده شوی دی والله لازم دا سر به دي وم په دې توره باندې صحابو کې یو غم شو یو پریاد شو راوی فرمایي داسې حالات په موږ راغلل لکه تکه توره شپه کې چې دا ګړې ویزې په دیو باندې یو ځناور حمله وکړي وایي تری څوک یو طرف ته تښتي څوک بل ته داسې حالات په موږ باندې راغلل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر شو د دوران کې غم راغی چې مبارک ته ودرېد پردې ته نه واړوله مخ ته یې وکتل د سر د طرف نه پرې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندی باندې کول کو او یې فرمایل وا نبیه کاش اے الله رسول اے نبی بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بل طرف راغی بیا وته تندې کول کو او چغه لګي وا صفیه اے د الله محبوب او خوخ بندا یا د بڑا لخنا راضی تندیو ته کولای بیا چغه لګي وا خلیلا ود الله دوستا او انا لله و انا الیه راجعون دغه زین او پس کیږي مسجد نبوی ته لاړ صحابه کرامو کې د غم یو فضا خورش ولا د چا یقینم نه راته داسې واقعه دی وشي عمر فاروق رضی الله عنه سخت منع کوله چې دا خبره چا موکړه نو هغه به زه پرېږدم نه ژوندی
ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک مسجد نبوی کی صحابه کرام راغونډ کړل او ورته بهترینه خطبه ورکړه. فرمایي چې د نبی بارک الله تبارک وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي انک میت وانهم میتون. اے الله رسولا راتلون کې زمانہ کې تب هم دنیا نه پرده کېږي او دا خلق صحابه کرام دیو باندې به هم مرګ راځي. او بیا یو بل آیت کریمه تلاوت کوي وما محمد الا رسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مگر د الله تبارک وتعالى رسول قد خلت من قبله الرسل. او دنه مخکم ډیر انبیا هغه تیر شوی دي. او الله فرمایي د آیت کریمه کې فإما قتل کچرته دا پیغمبر علیہ السلام په خپل مرګ باندې وفات شي یا څوک شهید کې نو تاسو به پس کېږئ د دین په خپل پوندو باندې یعنی دین به پرېږدئ. صحابه فرمایي چې موږ د آیت کریمه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خولې نه واورېده موږ داسې وګڼل چې د آیت کریمه گویا کې قرآن کې شته. موږ دې تپوس وکړو چې دا آیتونه قرآن کې شته دی تاسو چې وایي. ابوبکر صدیق صاحب فرمایل چې هو دا د قرآن آیتونه دي. صحابه فرمایي موږ داسې ناشنا د آیتونه وګڼل چې گویا کې دا نن نازل شو. داسې جامع خطبه حضرت ابوبکر صدیق صاحب ورکړه. او بیا ورته فرمایي اے خلکو که تاسو چېرته د الله عبادت کوئ الله داسې ذات حی لا یموت چې هغه ژوندی دی مړ کېږي نه. او که تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کړئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده شوی دی. دا جامع خطبه چې ابوبکر صدیق سے ورکړه صحابو کې حوصله پیدا شو. مشر صحابي حوصله بلند وه او مشران ته الله تعالی وسعت نظر ورکړی. صحابو کې ډېر لوی شان لره بس په دې غم په دې موقع الله تعالی ورکي او کس ته داسې صبر چې د هغه د صبر او د حوصلې په وجه باندې د نورو تم صبر میلو شي. د چې دا خطبه ورکړه د صحابه کرام کوم چې نه منله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده شوی او ټولو اطمینان راغی په دې خبره باندې پوه شو چې د الله رسول د دنیا نه پرده شوی دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګل په ورځ د ساخ پټې وفات ته دا ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کمزی چې وفات شوی خپل هغه حجره د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته مبارک پروت دی. دغه د صحابه کرام په دې خبره باندې دي چې ځان د پاره یو مشر وټاکي او بیعت د چا سره وکړي چې دا د دیو د امور مشري دا او ته سنبالي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیو مشري کوله دنیا نه پردش بده کې صحابه کرامو کې بعض خلکو کې اختلاف راغی. بعض انصار صحابه کرامو دا فرمایل چې امیر او مشر د انصارو نه وټاکل شي. کدی دغه ځای باشندگانو ډېر قربانیان ورکړې دي دا غوښتله. بعض انصار صحابو دا ویل چې یو مشر دی د انصارو نشي او یو مشر دی د مهاجرینو نشي. دا ډېر سخت حالات وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا نه پرده شوی دی او دومره لوی غم او دا د امیر او د قاضي ټاکل فزان باندې او د خلیفہ ټاکل دا دومره اهمه مسله وه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند باندې صحابه کرامو ته منځونه ورکړي او دا چې په کم سحر مبارک دنیا نه پرده کیږي کړکۍ نه چې پرده اوچته کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرامو ته سحر جمع ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوشحال شو. وتلو اراده لرله مبارک ونه وته شو. صحابو چې دا کیفیت ولې د لغم ډیر خوشحال شو چې مبارک په مانځ ته راوځي. بهرحال
مبارک په دغه سحر باندې ته ونه وته شو د ساخ په ټیم باندې مبارک پردش. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک فرمای اے صحابه کرامو عمر فاروق رضی الله عنه تعالی ډېر لوی شان ورکړی. ابوبکر صدیق صاحب ته د الله د رسول یار دی غار حرا کې دویم کسو د الله د رسول سره ډېر محبت د الله د رسول سره کړی دی او د الله د رسول په زندګۍ کې هم زموږ استاد نام مانځه ته مخکې شوی دی. د اولا او احق په دې خبره چې موږ خپل امام او خپل خلیفہ دی وټاکو. عمر فاروق رضی الله عنه خپل ور سره هم بیعت کوي. نور صحابه کرام ته هم دغه امر کوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د بیعت وکړي شي. په دې ورځ د ګل باندې د شپې پورې دا خبره د بیعت روانه و دا چلیدله. په دې ورځ باندې کوم کسانو چې انکار کاوه هغه خلکو پسې جرګې روانې دي. دا مسلې حل کېږي سبا د سه شنبه ورځ ده. په دغه سبانه ورځ باندې دا بیعتونه روان دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک مسجد نبوي ته لاړ. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک بیا خلکو ته خطبه ورکړي. ابوبکر صدیق صاحب لاندې خاموش ناست دی، غږ نه کوي، خبره نه کوي. لکه ډېر سخت حالاتو د یو غم او د یو فریاد مخاوه د مصیبت نه ډکه وه. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها مبارکه به فرمایل که دا زما ولله کې غم دا په شپه باندې راله د دې نه به ورځ جوړه کي او که دا په ورځ باندې راله نو تکه توره شپه به ترې جوړه کي. دومره د غم نه ډکه صحنه وه. بهرحال په دغه سه شنبې په ورځ دا بیعتونه سرته ورسېدل. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ګل دغه باقي ورځ د سه شنبې ورځ مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل کټ باندې تشریف فرما دی. هلته جد مبارک چې کومه دغه تنفرته ده. بیا دې کې د مورخینو اختلاف شته چې نبی علیه الصلاة والسلام چې دفن کېږي نو دا کومه شپه وه. راجح قول پکې د جمهور دا دی چې دا شپه د چهارشنبې وه. شورو شپه چې ورته وایي، د بود شپه چې ورته وایي، دا په دغه شپه باندې مبارک صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی. او بل قول پکې دا دی چې نه دا د زیارت په شپه دفن شوی دی. او دریم قول ورکې دا دی چې دا د سه شنبې په ورځ یعنی کله چې مبارک د پیر په ورځ باندې دنیا نه فرده وکړه په سبا د سه شنبې ورځ ده په دې مبارک صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی. قول راجح ورکې دا دی او د جمهور قول پکې دا دی چې نه دا د چهارشنبې شپه وه مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه باندې دفن شوی دی. بعض خلک دا خبره کوي چې د تاریخ د نبی علیہ السلام د وفات دا اتفاقی دی او دا بار ربیع الاول دی. مونږ یې دا د دې خلکو کم علمي ده. کال بدایه او نهایه کې علامه ابن کثیر رحمه الله د تاریخ وفات د نبی علیہ السلام په اړه باندې یو قول دا راوړي چې دا اول ربیع الاول، دویم قول دا راوړي چې دا دویم ربیع الاول، او دریم قول دا راوړي چې دا لسم ربیع الاول، او څلورم قول دا راوړي چې دا دولسم ربیع الاول. بیا په دې مختلف اقوال پیش کړي چې علامه واقدي او محمد ابن اسحاق چې دا د تاریخ لوی امامان دي دیو په دې باندې اتفاق کړی چې دا دولسم ربیع الاول دی. او په الروض الانف چې دا هم د تاریخ کتاب دی امام سهیلی لیکلی او په دې خبره باندې رد کوي. ځکه وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وقوف به عرفات باندې کو نو دا د جمعې ورځ وه او دا د ذوالحجې دویم تاریخ و. اول تاریخ د ذوالحجې دا د زیارت په ورځ و. وایي د دغه ذوالحجې د اولني تاریخ د زیارت نه چې حساب شروع کې نو که دا میاشتې باقي چې کم د ربیع الاول پورې راځي دا که د دیرشتو حسابې د ګل ورځ باره نه راځي بار ربیع الاول
او په دې خو اتفاق دی چې د ګل په ورځ نبی اسلام دنیا نه پرده شوی او کدا میاشتې ټولې د 29 حسابې د یو کم درش بیا هم 12 ربیع الاول ګل ورځ نه راځي او کڅه د 29 حسابې او سره 30 تو بیا هم 12 ربیع الاول د ګل ورځ نه راځي امام سهیلی بدا اعتراض کړ ابن کثیر دا جواب کوي چې دا میاشت ذوالقعده د ذوالحجې چې راختلې و نو دې کې اختلاف ته مطالع په مکه مکرمه کې دا اول تاریخ ته په زیارت په ورځو د زیارت په شپه لیدل شو او په مدینه منوره کې دا د جمعې په شپه لیدل شو د جمعې په ورځ اولنې تاریخ بیا ابن کثیر وایي چې د جمعې د ورځې د حساب وشي چې دا اولنې ذوالحجه د جمعې په ورځ باندې و او بیا د میاشتې ټولې د دیرشتو حساب کړی شي نو وای 12 ربیع الاول بیا د ګل ورځ راځي او دغه تاریخ صحیح دی او پای باندې بیا اعتراض دار راځي چې د اسلامي میاشتې پر لپسې ټولې دا یا د دیرشتو یا د یو کم دیرشتو نه راځي دا یو بل پسې مخالف راځي چې یو د دیرشتو بل د یو کم داسې راځي بهرحال دغه یو اختلاف پکې دی که 12 ربیع الاول هم شي مثال په تور تاریخ وفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی بیا دا اعتراض کوي چې تاسو وايي په 12 ربیع الاول پیدا دی نو چې په 12 ربیع الاول پیدا دی تاسو په دغه ورځ میلاد مناوه نو په 12 باندې خدای وفات هم دی نو بیا وفات مناول خو ناروا دي دا ولې نه مناوي دا جواب دا دی چې موږ د نبی علیہ السلام وفات نه مناو موږ میلاد پیدایش ورځ مناو د وفات ورځ مناول د چا د شیعاګانو کار دی دا د سنیانو کار نه دی او شریعت کې د درې ورځو نه سیوا د غمونه منایو موږ به غم راځي صرف په مړي درې ورځې کوو دې نه خو ته بیا نشته دا قول کې 12 ربیع الاول د وفات ورځ هم د نبی علیہ السلام شي په موږ باندې دا غي څه اعتراض ذکر راځي چې موږ د چا د وفات ورځ نه مانځو موږ د سينه وایو چې په دې ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی او ځکه دا ورځ نه مانځو موږ په دې ورځ پیدا و اتفاقی دا چې مشهور قول بګم دا چې 12 ربیع الاول عام الفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګل په ورځ پیدا دی دا مختلف خبره په دغه ځای کې مختصر مې درته بیان کړ او دا مو ویل چې نبی علیہ السلام کله دفن شوی دی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسل هغه طریقې کار چې مبارک صلی الله علیه وسلم ته غسل شاور کړی دی مختصر داغه خبره کو نو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام تر دی او د عباس رضی الله عنه دو ځامن دا په دې موقع باندې شامل او دو غلامان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د نبی علیہ السلام د غسل په موقع باندې حاضر وو کله چې دیو نبی علیہ السلام ته غسل ورکاو اختلاف پکې راغی چې نبی علیہ السلام نه د کفړې لرکو کلر نکو الله په دیو باندې یو خوب شان پر کالی را وستله دیو داسې بهوشه حالات کې شو आवाज ور باندې راغی چې د الله د رسول نه کپړې ملر کوي دی په کپړو لپاسه باندې غسل ور کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غسل علی رضی الله مبارک ور کوي لاس په دی وی لپاسه په کپړه باندې او حضرت عباس رضی الله عنه د زامن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علی رضی الله سره ویډری د بلډری ته کوي او ورته دا دوه غلامان ورچې چې نبی علیہ السلام غلامانو دغه طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غسل شو بیا مبارک صلی الله علیه وسلم ته کفن ورکړی شوی دی درې کپڑے کفن چې پای کې ایزار دی قمیص دی او لفافه ده موږ عام طور کم ورکو مړو تسپین رنگ سره پدې کې مبارک صلی الله علیه وسلم دفن کفن کړی شو بیا په خپل کټ شریف باندې مبارک پروت دی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم بل مرحله چې راځي هغه د جنازې ده چایا جنازې مون نبی صلی الله علیه وسلم باندې څنګه شوی دی دا ځن سیاد کې ډېر اکثر خلک دې تپوس کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې د جنازې مون چا کړه په امامت باندې امام الڅوکو نو روایتو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې داسې مخصوص یو امام نو بلکې اول نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خپل صحابه ته وصیت دا پرې خو چې تاسو کله ما کفن راکې غسل راکې به په خپل کټ باندې کېده وای کمزه چې مبارک سلام او پات شه په دغه قضیه باندې دفن شه دی په دې ځبان ما کېده وای ملائک براشي اول په ما باندې ملائک مونږ کوي د جنازې بیا به زما د اهل بیتونه نارینه راشي په ما باندې مونږ د جنازې وکي بیا به زنانه راشي بیا تاسو عام صحابه کرام چې کوم لوی صحابه دي مشران بیا دا غینه ورستو
واړه ماشومان بیا نور غلامان په دې طریقه باندې په نبی علیہ السلام منشیو ټول نامخ کې چې په نبی علیہ السلام باندې مونږ د جنازې کې دوه فرشته جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام بیا ورپسې اسرافیل علیہ السلام بیا پسې اسرائیل علیہ السلام چې دغه کله مبارک فرمایي چې لږ وخت په ماته انتظار وکړي یو دم په نره ننوځي چې دا فرشتي ډلې ډلې راشي مونږ د جنازې وکړي دغه فرشتو دا نوبت چې ختم شو بیا اهل بیت چې دغه نبی علیہ السلام باندې اول نارینه بیا زنانه بیا دغه عام صحابه کرامو مشرانو بیا ماشومانو بیا غلامانو هر یو جدا جدا ډلې ډلې ورننوځي په نبی علیہ السلام باندې هغه مونږ د جنازې کوي بیا دې کې مورخینو ډېرې پیدې لیکلي ډېرې وجې لیکلي دا یو مخصوص امام ولې ونه ګرځېدو نو یو وجې دا لیکلې ده چې هر یو به دا غوښتل چې ما په نبی علیہ السلام باندې په خپله مستقل په طور د امام باندې مونځ وکړی او هغه برکت حاصل کړی نو هر یو به ذکر راته او مستقل به امامت ورکاو چې مستقل د زړه د خواهش پوره شي او په نبی علیہ السلام باندې هغه مونځ وکړي او که په مقتدي توبه او امامتۍ باندې شوی نو څوک به یو ځای ولاړ څوک بل ځای مبارک ته بیا نشو رارسېدی په دغه طریقه باندې نبی علیہ السلام هغه مونځ د جنازې ور باندې وشو بیا اختلاف راغی چې نبی علیہ السلام قبر شریف چرته وکنستل شي دا په کم ځای کې دفن شي ډېرو خبره په دغه هم وچلېدله ابوبکر صدیق رضی الله مبارک فرمایل چې ما د نبی علیہ السلام نو اورېدلي دي چې نبی په کم ځای باندې وفات شي او دنیا نه پرده وکړي دغه ځای د قبرې په دغه ځای باندې دفن کېږي نبی علیہ السلام د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها په کوټه کې حجره شریفه کې چې کومه ده دنیا نه رخصت شوی هم هغه ځای کې ورته هغه قبر شریف چې کومه ده جوړ کړی شو بیا د لحد او کدا شق دې کوم د علماء کرامو قولونه دي لحد دې ته وي چې د ځمکه د سکه توکني بیا طریقې سیټ کې چې کوم د قبله طرف ته لاندې او ځای جوړ کی دا ورپسې بن کی تاسو په چرته لیدلی یو ځای کې او شق دې ته وي چې د ځمکه خکته وکني کدا مونږ او تاسو کو دنه به ځای ونه کني خدا دغه څه وکني دې کې دفن کې دې کې غوړ او بهتر د لحد دی دا شق ورکه غوړ او بهتر نه دی بهتر دونه جایز دی خو بهتر پکې د لحد دی په دغه طریقه نبی علیہ السلام مبارک سلام ته قبر شریف تیار شو بیا قبر ته چا کوس کړی دی دې کې هم حضرت علی رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه د دوه زامن او د غلامان د ورسره نبی علیہ السلام با پرده حالات کې دغه قبر شریف ته چې دی ورکوس کو نبی مبارک سلام باندې دغه خاوري راوړل شوی مبارک سلام دفن شو یو روایت کې راځي حضرت انس بن مالک ځان هوتا فاطمه الزهرا ځان مخ توراله او توید الله د رسول صحابي وتا پدې خوشاله چې تا د الله رسول د خاور د لاندې دفن کړ ستا کم زړه وشو چې د الله